ډیره زیاته پاورفل او بهترینه وظیفه د بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه ده. دا وظیفه د جمعې د ورځې خاص وظیفه ده. ډیره زیاته طاقتوره ده. صرف یو ورځ دا وظیفه وکړئ نو انشاءالله د الله جل شانه د ذات نه پوره امیدوار یمه چې الله جل شانه دې یو وارې سره ستاسو تمام حاجات پوره کړي. الله جل شانه ته هیڅ هم ګران نه دي، خو چې زمونږ یقین او عقیده سمه شي، مونږ کې اخلاص را پیدا شي او مونږ د الله تعالی نه غوښتونکي جوړ شو، نو د الله خزانې دومره ډېرې دي او دومره لویې دي او دومره ډکې دي چې هغې کې زما او ستاسو د حاجاتو ډفت نه لګي، یعنې دومره زر به پوره شي. خو لیکن طریقه کار غواړي، د الله تعالی نه د غوښتلو چل غواړي. ګوره هر کله چې ته د دنیا یو بادشاه له ورشي، دنیا یو وزیر اعظم له ورشي، نو هغه ته ځان خورۍ ماما کوو، یا یو مالداره سړي له ورشو پلانکې حاجت مې دی، دا خوله مو درسې ورانه کوو او خپل ځان ته ډېر غریب هغه حاجتمن حسابو. نو که د هغه خوښه شي راله راکړي او که خوښه یې نه شي نو راته ووایي چې بس نشته دی، یا راته ووایي چې سبا راشه، دا قسم بانې وکړي. لیکن د الله تعالی ذات داسې ذات دی مسلمانانو چې هغه نه هر ټایم غواړي، په هره لحظه کې غواړي، هغه به ضرور راکوي، به خامخا راکوي. د هغه په ذات کې انکار نشته دی چې انسان به د خپل دره خالی لاسونه ولیږي، نه، دا خبره پکې نشته. هغه راته زه ثابتوم چې هغه څنګه نشته. داسې نشته مسلمانانو چې ګوره حدیث مبارکو کې راځي چې انسان دعا وغواړي نو الله تعالی قبوله کړي بعضې دعا، بعضې حاجت الله تعالی پوره کړي، بعضې حاجتونو په بدله کې الله تعالی مصیبت او افت لرې کړي، د بعضې حاجتونو په بدله کې الله تعالی بل نعم البدل درکړي. لکه تا دعا غوښتې الله ما ته دا نعمت راکړي، اگر ته میلو نه شي د هغې نه راته ښه میلو شي، یا ته وایې الله زما دا حاجت پوره کړي، هغه حاجت دې پوره نه شي، د هغې په بدله کې د نه بل مصیبت الله تعالی لرې کړي. او که دا مو نه شي نو آخرت کې الله تعالی به دغه دعا ستا دپاره ذخیره جوړه کړي، او چې کله انسان آخرت ته لاړ شي الله تعالی به له ډېر مراعات ورکړي، ډېرې بنګلې کورونه به ورکړي. د انسان به وي الله دا د څه په بدله کې ما خو دونه نیک اعمال نه دي کړي. الله جل شانه ته فرمایي چې تا فلانکي وخت کې دعا غوښتلې وه، وظیفه دې کړې وه، د هغې نه پس دې دعا غوښتلې وه د حاجت دپاره، هغه مې دله په دنیا کې نو پوره کړي، هغې بدله دا د په آخرت کې ده. دقه انسان دا موږ چې اوس دا دعاګانې غواړو، دقه انسان به وایي چې کاش په آخرت کې په دنیا کې زما یوه دعا هم نه وی قبوله شوې په دنیا کې، او ټول الله تعالی په آخرت کې راکړې وي. لہذا نه امیدي مه کوئ، دا وظیفه تاسو د جمعې د ورځې دا خاص وکئ. السلام علیکم. تاسو څرنګه جی؟ ښه صحت به مو ښه په خیر به الله تعالی مو خوشحاله او آباد ساته، الله تعالی ستاسو تمام حاجات او مقاصد پوره کړي. نن د بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه را دا به د جمعې په ورځ تاسو وایئ، او د مخصوص تعداد دی، په هغې تعداد کې به دا تاسو انشاءالله شروع کوئ. دا به تاسو د څلورو مونځونو نه پس کوئ، د ماسپښین د مونځ نه پس، د مازدیګر د مونځ نه پس، د ماښام او د ماسخوتن. هر کله چې د ماسپښین مونځ راشي مسلمانانو، د ماسپښین د مونځ نه پس په دا وظیفه ته کې بچی د لویشه 314 پیرې مخکې وروسته به 11 پیرې درود شریف وي، درود ابراهیمي، په منځ کې به 314 پیرې بسم الله الرحمن الرحیم. د جمعې ورځ ده که نه، اوس د جمعې مونځ راتلونکی دی، نو د جمعې په د ټیم باندې به دا به شماری نهه، د جمعې په دې کله چې خطبه شروع شي، خطبې نه واله تر د خطبې ختمېدو پورې دغه ټیم کې به زنانه هم نه شماري، نارینه به هم نه شماري، بې تعداده به یې وایي، او چې کله یو پیره وایي نو په زړه سوچ سمج کې به خپل حاجت یادوي، او خطبې په دوران کې به په دا وظیفه په ژبه نه کوئ. خطبه چې کله شروع شي، امام خطبه شروع کړي، په زړه کې به دا وظیفه کوئ، او خطبې ته به پوره متوجه کېږئ چې خطبه کې زمونږ ثواب وشي. هر کله چې مازدیګر مونځ راشي مسلمانانو، د مازدیګر مونځ نه مخکې به 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکړي، او چې مازدیګر مونځ وشي په حق ځای باندې به کښېنئ، 21 کرته به درود ابراهیمي وي، 21 کرته، د هغې نه پس 500 پیرې بسم الله الرحمن الرحیم،
1500 پیرې په ښکلي اندازه ښکلې طریقې سره وویې. د هغې نه پس بیا 21 کرته درود ابراهیمي وویې. د هغې نه پس به د خپل حاجت او د خپل مطلوب مقصد دپاره مراد دپاره د رب کریم نه دعا وغواړئ. دغه رنګې په دقې مازدیګر باندې بعد څه خواږه پاخه کړي یا به لږ شان ټافیانې واخلي، ماشومانو ته به یې صدقه کړي چې الله د دې صدقې د برکته الله زما دا حاجت پوره کړي، زما دا مقصد حاصل کړي. د ماښام لمونځ نه پس مسلمانانو بیا 2 رکعته به صلات حاجت لمونځ وکړئ. د هغې نه پس بیا 21 کرته درود ابراهیمي ووایئ او بیا به 1500 کرته بسم الله الرحمن الرحیم او بیا 21 کرته درود شریف. بیا چې دعا غواړئ دعا دپاره ځان له بیا 3 پیرې درود شریف ووایئ مخکې او 3 پیرې وروسته منځ کې دعا. ماسخوتن لمونځ نه پس چې هر کله ټول خلک په آرام باندې شي، ماشومان هم اوده شي، نارینه هم په آرام شي، شور شغرب ختم شي، خاموشي شي، نو دغه وخت کې به مسلمانانو تاسو دا وظیفه شروع کړئ. دا به تاسو 1111 مرتبه ووایئ، مخکې وروسته به 11 پیرې درود ابراهیمي ووایئ او منځ کې به 1111 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا به تاسو ډېره په عاجزۍ او ډېره په ښکلي انداز سره وکړئ انشاءالله. بس دا ستاسو وظیفه ختمه شوه انشاءالله چې الله تعالی وغواړي که نه او تاسو په عاجزۍ سره وکړه نو په دې جمعې په دې ورځ به دې حاجت پوره شي. او کو تا په پوره توجه دهان یقین سره ونه کړه نو بیا چې دی نو بیا به ستاسو حاجت نه پوره کېږي. خو زه دعاګو یم چې الله تعالی دې ستاسو تمام حاجات مقاصد ضرورت د خپلو ښایي خزانو نه پوره کړي چې ښه خزانو کې کمی نشته. الله تعالی مو د زړو تمام حاجات پوره کړه. جزاک الله خیر احسن الجزاء. انشاءالله را روانه د مولانا په ویډیو کې به مولانا وظایف چې کوم چینل د زما ده دې کې به انشاءالله ملاقات کیږي. والله د ویلي الله په امان.